جواد علي د تر څومره وخت نه په میډیا کار کوي؟ میډیا د خپل مفادو لپاره یوز کوي که نه د قومي خدمت دی پکې؟ هر ځای ولې جوړېږي داسې دي چې هغوی ډېر بیډ ورډ یوز کوي لکه نیګیټیو راځي نو هغوی ته څه پیغام لري؟ جواد علي پښتنو ته څه پیغام لري؟ آیا میډیا ته راشي که نه؟ ټولو پښتنو ته بلکې ټولو مسلمانانو ته څه پیغام لري د اجس ټي وي په شیشه باندې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو محمد فیاض اجس در سره مخاطب شه د اجس ټي وي نه. ملګرو نن زموږ یو نږدې ډېر خوږ او قدردان ملګري چې د 2 کالو راسې د شمال ریډیو دپاره د رپورټینګ کار کوي، د خپل قوم خدمت کوي د سوشل میډیا په اړه باندې. نو ورځو د جواد علي صاحب په طرف باندې او خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام فیاض اجس صاحب، یو جهان مننه، شکریه چې دومره د مصروفیاتو نه تاسو ټایم ویست او زما خواله راغلی او بس ستاسو زه شکریه ادا کولی نشم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ، ټایم مو راکو. جواد علي دا به راته ووایي چې جواد علي د تر څومره وخت نه په میډیا کار کوي؟ فیاض اجس صاحب داسې ده چې تقریبا 2 کاله وشو چې زه میډیا ته راغلی یم او داسې ټکه ټوکه کار دغه پې کوو. دومره پوه یم نه یو، دومره علم د هغې وجه څه وه چې نه میډیا ته ولې لکه راووتی؟ وجه څه وه؟ یار یو وجه خو دا وه چې زمونږ تاسو ته ښه پته ده زمونږ ډېر بیکورډ علاقه ده، ماندل چې ډېر پسمانده پاتې ده. نو زمونږ د ماندلو علاقې د اواز چتولو لپاره مونږ ډېرې زیاتې هلې ځلې کولې. په دغه کې مونږ راپاڅېدلو، مونږ به قسمه قسم اکټیویټیز کول د خپل علاقې لپاره چې یاره مونږ د خپل علاقې لپاره څه وکړو، مونږ د خپل علاقې لپاره خپل علاقې ته فیسیلیټیز راوړو. نو د دغې علاقې دپاره مونږ راپاڅېدلو، دغه خپل اکټیویټیز هم کول فیسبوک د لارې. بیا چې ورو ورو بیا په رادیو کې هم دغه رنګې انټر شو، هلته کې هم ریپورټینګ کې واوسو. نو بیا زمونږ دغه اکټیویټیز نور هم سیوا شو. بیا چې کوم حالات راغلي په باجوړ کې هغه حالاتو له هم ځان رسولی دی. غریب چې کوم ځای کې غریب دی غریب ته هم ځان رسولی دی. میډیا مطلب دا چې میډیا د خپل مفادو لپاره یوز کوي که نه د قومي خدمت دی پکې؟ نه جی، داسې ده چې د مفاد لپاره خو شکر الحمدلله د اوسه پورې ما دا سوچ هم نه دی کلی، ځکه چې زه رادیو کې یم نو ډېر لرو علاقو پورې زه تللی یم د ریپورټینګ دپاره. ډېر مطلب د دې خپلې ضلعې نه هم وتی یم د ریپورټینګ دپاره، د خلکو د اواز چوتولو لپاره تللی یم، په خپله خرچه باندې تللی یم. دغه کوشش مې هم دا وي چې یاره زه د چا اواز چت کړم، د چا په کار باندې راشم. نو بلکل ما دغه سوچ نه دی کړی چې مفاد خپل مفاد پکې ولټوم. بلکل ما دغه سوچ کړی چې زه د خپلې علاقې د باجوړ دغه رنګې د خپلو خلکو د غریبانو خلکو خدمت وکړم. یقینا که زه وګورم نو ډېر خلک به دا هم وایي چې یاره 2 روپیوال مایک والا دی، هېڅ هم نه کېږي دیو په اواز چتولو باندې. تېره ورځ ما یو ریپورټ کوو بازار کې، نو ما ته یو کس ویل چې یاره ګرانۍ باندې ته ریپورټ کوې، په ګرانۍ باندې هم خبرې کولې. ویل چې یاره ستاسو اواز څوک اوري، ستاسو په اواز باندې به څه وشي. نو ما هغه ته یو خبره وکړه چې یاره موږ په دې معاشره کې ژوند کوو، موږ په دې ټولنه کې یو، په هر یو وګړي باندې، په هر یو کس باندې دا خپل فرض دی. خو چې کله موږ خپل فرض مکمل ادا کړل، موږ خپل اکټیویټیز وکړل په تا باندې، مطلب که زه شوم زما دغه فرض دی چې زه د میډیا سره تړون لرم، نو زه په میډیا باندې ستاسو اواز چوتم چې یاره ما مهنګایي ده. ریسپانسیبلټي دغه ده چې زه ستاسو اواز مخې ته کړم که بیا هر څه چې مونږ کله خپله ذمهواري خپله ذمهداري په خپله باندې سر ته ورسوله، مونږ هر یو کس دا په خپل باندې ځان باندې ذمهواري وګڼله چې یاره زما دا ذمهواري ده، زه به څه کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. نو بیا به زمونږ دا معاشره مکمل ټیک ټاک وي. خو بس هر یو کس دی په بل پسې لګیا دی، په بل پسې لګیا دی. تاسو به چې کوم غریبانان دي هغوی سره به هم دغه څنګ په څنګ ودرېږئ که نه صرف سیاسي یا لیډرشپ دی یا سیاسي داسې ورکران دي هغوی نه به صرف انټرویوانې کوي، او که نه داسې یو غریب وي د هغه د دوکان ایشو راشي بل څه د هغې اواز به هم جوړوي؟ نه اجس صاحب بلکل د غریب دپاره مونږ ودرېدلي یو په دې علاقه کې. زمونږ تاسو ته پته ده چې زمونږ تنظیم دی، د هغې تنظیم د وجې نه مونږ چې نن څه هم یو د هغې تنظیم د وجې نه یو، زمونږ د دغه تنظیم کې زمونږ کوم سینیر ملګري دي د هغوی د وجې نه یو، ځکه چې هغوی مونږ له ډاډګیرنه راکړي، هغوی مونږ رابللي دې کار ته. نو داسې ده چې انشاءالله مونږ د غریبو خدمت هم کړی دی، دغه تنظیم په ترو باندې مونږ د غریبو خدمت کړی دی، او داسې هم مونږ خدمت کړی دی. مونږ ورغلي د غریب اواز اوچت کړی دی، د غریب سره مدد کړی دی، او بیا به هم د غریب اواز چوتو دغه رنګ انشاءالله چې په کوم ځای کې هم وي نو د غریب اواز به اوچتو. انټرشپ خو درته هم میلاو شو که نه؟
بالکل په صاحب څنګه چې تاسو پهله خبره وکړه چې یاره د 2 کالونو راهیسې زه اوسه پورې په شمال امریکا ما کار کوم ریپورټینګ نو اوس ما ته د انټرنشپ موقع میلاو شوله داسې ده چې رپورټوالي کې ما به رادیو اورېدو نو ما به ویل چې یاره دا کسان دا خبرې څنګه کوي دا خو ډېره ګرانه چې مایک ته خبرې کول دا خو مطلب د سړي د وس نه بهر نو ما ویل چې یاره دا خو ډېره ګران کار دی خو هغه انشاءالله زه خوب زما رښتیا کېږي ځکه چې ورو ورو زموږ ریپورټینګ دغه نه لکه ریپورټینګ مطلب تاسو ارجه ته اراده د ارجه جوړېدل غواړئ ان شاء الله بالکل د دغه شاته وجه څه د ارجه ولې جوړېږي جی د دغه شاته وجه دا ده چې ارجه چې کوم یو دی نو زه ووایم نو د ښه خدمت چې کوم دی نو د قوم هغه ارجه کوي او زه هم انسپایر شوی چې کوم یم نو د میډیا ته چې کوم راغلی نو هغه هم د یو ارجه نه انسپایر شوی م د میډیا ته راغلی م زمونږ ډېر ګران ټیچر د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې وحید خان تاجک صاحب چې کوم دی نو د هغې نه زه ډېر زیات متاثره شوی م د هغې نه زه ډېر زیات مطمئن په دې یم چې یاره هغه موږ له په هر ځای کې په هر ډګر باندې زموږ سره مرسته کړې ده دغه طریقې راته راښودلي یاره داسې ده نو د هغې نه انسپایر شوی هم یم او انشاءالله غواړم چې د هغه په شان کې بعض اوقات جواد علي زموږ په دې سوشل میډیا سره زموږ وخت او دا دور داسې دی چې هر څوک میډیا یوز کوي خو ډېر زیات سوشل ورکران داسې دي چې هغې ډېر بیډ ورډ یوز کوي لکه نیګیټیو راځي نو هغې ته څه پیغام لرئ کنزل کوي داسې ده عاجز صاحب چې کله هم موږ یو ویډیو کوو په یو څه ټاپک باندې کوو یا چا خواله ځو نو د هغه موږ د اول دا سوچ کوو چې یاره د دغې ویډیو نه به ماته څه فایده وي د دغه ویډیو نه به چا نه چې هغه ویډیو کوو د هغې ته به دې څه فایده او په معاشره باندې به څه اثر پرېوځي نو چې کله موږ دغه درې خبرې په خپل ذهن کې کیدو چې یاره ماته څه فایده کس ته څه فایده معاشرې ته څه فایده نو یاره بیا به موږ دغه رنګې لکه څه وایم که په سوشل میډیا باندې ته د یو ګناه لکه یو ډانس دی یا داسې لکه ډېرې خبرې پکې راځي که نه هغه ته په میډیا باندې چلی نو دا زه وایم چې څنګه صدقه جاریه دی دا ګناه به مې نو بالکل همداسې ده ګناه خامخا ده ځکه چې تا یو خلک وایي چې یاره صدقه جاریه یو کار دی نو دغه ستا صدقه وي خو دا مطلب تا ځان د ګناه دپاره دغه وکړه ویډیو چې څوک ګوري نو ستا پکې دغه ټوله ګناه چې کوم دی دغه به ستا کېږي جواد علي پښتنو ته څه پیغام لرئ آیا میډیا ته راشي که نه یاره که وګورو نن سبا زموږ سره چې کوم یو هتیار به زه ووایم چې یاره زموږ سره پاور چې کوم دی نو دا میډیا ده که نن سبا د چا مظلوم اواز چې هغې خپل اواز نشي چوتولی نو میډیا چې کوم دی د هغوی اواز چت کوي او هغوی هغه کار شوی دی لکه را دې شي خو پازیټیو ریسپانس سره راشي مطلب ښه امیج جوړ کړي د خپلې معاشرې دپاره د یو ښه کار وکړي او یو ښه کردار دی ادا کړي د خپله معاشره کې چې یاره د میډیا کوم کردار دی هغه کردار دی ادا کړي داسې نه چې نن سبا تاسو وینئ په میډیا باندې چې کوم کسان دي یاره خلک میډیا خرابه هم د دې وجې نه شوله بدنامه هم د دې وجې نه شوه چې یاره هر څوک وایي یاره 2 روپیوال مایکر یو کس راخیستی دی او په هر چا باندې ورځي یاره په دې باندې چاپه تاسو باندې څنګه تنقیدونه شته که نه یاره که زه ووایم که نه نو چې کله ته میډیا ته راځې نو په میډیا باندې به ستا خلک غیبت به هم دې کوي خلک به ورپسې خبرې کوي یاره وایي 2 روپۍ وزګار دی اصل خبره چې کوم دی نو وایي دا وایي وزګار خیل دی وزګار دی وایي دغه مایک یې راخیستی بل کار یې نشته دی نو الان کې ته به یو ښه کار کې ته به یو د خلکو لپاره د خلکو د ښه والي دپاره به سوچ کوي خو خلک به تا ته وزګار په حیثیت سره ګوري نو چې کله تا ښه کار کوو خلک به تا پسې خبرې هم کوي خلک به په تا پسې هر څه وایي خلک په تا باندې مشکلات هم راځي ته به یو داسې ویډیو وکړي چې هغه ویډیو یو طرفه وي په هغه یو طرف کې تا ته خطره وي او په یو طرف کې مطلب ته د یو چا څخه ښه وکړلو خو بل کس باندې زورور دی نو په هغې کې به تا ته خطره هم راځي لکه زه به صرف دومره خبره وکړم چې یاره موږ تنقید کوو که نه نو تنقید برای اصلاح پکار ده لکه تنقید برای اصلاح کوو شي نو هغې باندې که په مو شي نو زه پخپله ډېر خوشحالېږم نو تنقید برای اصلاح پکار ده فضول تنقیدونه نه دي پکار جواد صاحب په اخره کې به راته دغه ووایه چې مسافرو ته سعودي عرب کې یا نور څومره ممالک دي هلته ژوند کوي هغه مسافرو ته څه پیغام لرئ یاره عاجز صاحب کو نن سبا موږ وګورو مسافر چې زموږ کوم دي نو اصل هیروز دي ځکه چې هغوی د خپل مور او پلار نه جدا د خپل خاندان نه جدا د خپل علاقې نه جدا د خپل ملک نه جدا
او بار مسافر چې کوم دي او په خپل وطن کې هم زموږ مسافر چې کوم دي هغه ژوند کوي ډېر سخت تیری ډېر غمونه پې تېره راځي او بیا داسې ډېر مسافر پکې مونږ ولیدل چې هلته کې د خپل ژوند د لاس نه ورکړي بهر ملکونو کې نو زه ووایم چې زموږ اصل هیروز چې کوم دي نو هغه دغه مسافر دي دغه قربانۍ نه ورکوي که زموږ که یو حلال رزق ګټل هم عبادت دی حلال رزق ګټي خو بل طرف ته که وګورو نو زموږ د دې ملک ورسره هم ګټه کېږي مطلب زموږ ملک په جي ډي پي کې هم د دې ډېر زیات اضافه کېږي دغې وجې نه نو زموږ مسافر چې کوم دي نو دا زموږ د قوم اصل هیروز دي او زموږ د مسافر چې کوم دي نو زموږ د قوم اصل اساسه هم دوی دي دغې له پیغام څه ورله دا ورکوم چې زموږ تاسو ما څنګه ویل چې اصل هیروز یې وایي نو بس د خپل ورونو د خپل خاندان د خپلو بچو د خپل وطن د خپل علاقې د دې لپاره دعا کوئ د دې لپاره خدمت کوئ تاسو تللی یاستئ خو حلال رزق وګټئ داسې نه چې حرام رزق وګټئ او حرام رزق تاسو ته خو بیا په خپله باندې پوهه وي نو مسافرو ته مې دغه خواست دی چې حلال رزق دپاره کوشش وکړئ چې حلال رزق وګټئ او دغه خپله معاشره چې کوم دی خپلې معاشرې په ښې جوړولو کې خپل کردار ادا لکه تللی دي ملک یې پرېښي ښځه بچي یې پرېښي مور پلار یې پرېښي لکه خپل دوستان یې پرېښي دي نو چې لاړی نو هلته کې چې کوم دی مینه محبت منګه خور کړو منګه هلته یو داسې بلیم په ځان پرېنږدو یو داسې الزام کې منګه رانشو چې یاره په هغې سره زما فیملی ټارګټ شي په هغې سره زما خوږ وطن پاکستان هغه ټارګټ شي په هغې سره زما خوږ بابا جان او زما خوږ کورنۍ چې کوم ده هغه ټارګټ شي نو د دغې نه ځان وساتو او حلال رزق ګټل جناب هغه چې کوم دی هم عبادت کې راځي جواد علي صاحب په اخره کې به راته دغه ووایه چې ټولو پښتنو ته بلکې ټولو مسلمانانو ته څه پیغام لرئ د عجز ټي وي په شیشه باندې عجز صاحب یو ځل بیا هم شکریه داسې ده چې زموږ خوا رالی زموږ خو دغه ماتې ګوډې خبرې دي ډېرو خلکو باندې به بد هم لګي ځکه چې نن سبا خو د جیلس کېدل ډېر زیات سیوا دي نن سبا خو دغه ډېر سیوا دي خو بیا هم داسې ده چې زما د دې خبرې مطلب دا دی چې هر چاله مینه ورکوي هر چاله مرتبه ورکوي هر چا نن سبا هر څوک په لوړه مرتبه باندې وساتئ د هر چا یو لوړه مرتبه شته دی خو موږ هر څوک د ښکته ګراولو کوشش کوو هر څوک راګزارولو کوشش کوو نو هر چا له لوړه مرتبه ورکوي د هر چا سره مینه محبت وساتئ د هر چا سره مطلب په ښه انداز باندې په ښه سلوک باندې پیش راځئ نو زموږ دغه معاشره به بیا بالکل ټیک وي مطلب پښتنو ته دغه پیغام شو چې مینه محبت ورورولي عام کې بالکل همداسې ده او بله خبره دا ده چې بل په کامیابۍ باندې خوشحاله شئ الله به تاسو له هم کامیابي درکړي موږ کې نن سبا د هغه یو خبره ډېره زیاته سیوا ده چې زمونږ کله یو کس مخکې په وړاندې باندې ترقي کوي زمونږ نور خلک ولا پردي خلک ولا څه کې چې خپل کم خلک وي خپل خپلوان هغه هم به هم سوځي وي دا کم طرف ته دا روان دي دومره ډیجیټل دور دی بالکل نو چې کله زمونږ د بل په کامیابۍ باندې خوشحاله شو نو بیا وایي چې زه هم کامیابۍ طرف ته روان یم بیا هم د خپل کامیابۍ دغه د راز دی چې ته مطلب د بل په کامیابۍ خوشحاله شو نو بس ته هم کامیاب شو بالکل ښه جناب دا و موږ سره جواد علي چې د شمال رادیو یو ښه رپورټر پاتې و اوس ورته انټرشپ هم میلو شو او دغه وایي چې یاره زه که هر څومره دغې کې پرمختګ کوم نو په پیسو دپاره نه کوم د دغې د وجې کومه چې یاره زه خپل قوم له څه وګټم خپل ملک دپاره خدمت وکړم د خپلې علاقې دپاره خدمت وکړم نو الله دې وکړي چې زمونږ د ټولو نیتونه پاک شي زمونږ نیت کې اخلاص پیدا شي او موږ چې په میډیا باندې څومره کار کوو نو چې هغه زموږ د غریبو ولس دپاره د غریبو عوامو دپاره د خپل قوم دپاره نو د کیمرمین لقمان سره ما محمد فیاض عجز له اجازت راکړئ د لوی الله په لوی امان پاکستان زنده